زموږ مین هب دی او هلته کې د روډ حالت چې دی هغه ډېر زیات خراب دی. نن سبا دوړه دا ډېر زیات دی او دا ټول ادارې چې دي دا په ناوګۍ کې دي. نو هغه زموږ دا مطالبه ده چې هغې ته د مستقل بنیادونو باندې موږ سره دې سورس شته او ټیمې کې زموږ دغه شته چې یاره هغې ته مستقل ټریکټر دغه شي او ټانکۍ چې هلته کې د روزمره په بنیاد باندې چړکه وشي. او بله غټه مسله چې ده زموږ په چمله کې خصوصا او زموږ په ناوګۍ 1 او په 2 کې دا سپیډ راوتي دي ډېر زیات او راکوت ډېر زیات شوي دي او د هغې سره د خلکو ژوند ته ډېر لوی خطره ده او خاص کر د ماشومانانو د سکولونو دا چې ځي د هغې باندې یو څو حملور شوي هم دي او واړې خوب کړي دي. لهذا زمونږ د ډیچو صاحب نه او د لایف سټاک نه دا مطالبه ده چې د هغې د ختمولو لپاره د پوري طور اقدامات وشي او په دې کې ناظم صاحب او د ټیمو صاحب کردار اهم دی نو چې په دې کې پوري طور په دې باندې کاروایي سټارټ کړي او د دې زر تر زره غور وکړي. د منتخب کېدو یو کال وشو زمونږ د خلکو ډېر زیات توقعات دي خو څه شی شته نه ملک کرایسس کې دی نو زمونږ سره په دې ټیمې کې خپل سورسز دي چې په هغې کې زمونږ د سپورټس پیسې دي مونږ ورته ایښي دي او منظور شوي هم دي. نو یو زمونږ نوجوان نسل دی نو مونږ د هغې سره په څه نه څه شکل کې د هغې سره هیلپ کولی شو. یو دغه پیسې مونږ په کار راولو قرارداد شکل کې چې د سپورټس دا پیسې د اپروول لپاره لاړې شي او دا پاس یو مونږ پکې د وړو سره هیلپ وکړو. بله خبرداره چې سپرلی راغی مونږ د ګرین مندڼ لپاره پیسې اخلي. هغه ګرین مندڼ سپرلی تیر شو خو لا تر اوسه پورې د هغې څه حساب کتاب معلوم نه شو. نو زمونږ دا قرارداد هم په دې کې پاس وشي چې مونږ په هغه پیسو باندې لکه میوهدار بوټي والو او خلکو ته ورکړو دا به ډېر زیات ښه او بل دا دی چې ان پارسین بجټ زمونږ سره نو زمونږ د علاقه کې ډېر زیات واقعات رالو بټۍ وسوځېدې بره دورمۍ کې واقعه راله کور راتاو شو خلک پکې مړ شو. نو زمونږ ناظم صاحب تللی دی او زمونږ یا د ویلې چیرمین تللی دی متعلقه خو د هغه سره څه اختیار نه و نو چې هېڅ اختیار ورسره نه و لاړ ورسره زمونږ سره دغه پیسې پرتې دي. نو زمونږ دا کونسل دا مطالبه کوو چې مهرباني دې وکړی شي دغه پیسې دې پوري طور اپروول ولېږلی شي. زمونږ ناظم صاحب تل وی که له 100,000 روپۍ امداد ورسره کړو نو ډېر زیاته به ښه وه خو بدقسمتۍ نه مونږ سره دغه شی نشته دی نو دې ته توجه پوري طور پکار ده که په ایمرجنسي بیس باندې ټیمو صاحب زموږ دغه دی که دا اپروول له ولېږلی شي نو ډېر زیات پخوي. دغه د سپورټس مسله د ګرین مندڼ خبره او د ان پارسین د بجټ دا پوري طور اپروول له لېږل غواړي چې زموږ لاسته د خپل څه سورسز راشي چې موږ د خلکو سره هیلپ وکړو او هغې فیسیلیټیټ